زما عزتمندو الله جل شانه د انسانیت دپاره یو عجیبه ترتیب مهذب ترتیب مهیا کړی دی. د انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او هر ځای کې انسان سره د محبت معامله کړې ده. عام څاروو یا عام مخلوقات چې کوم دي د هغې نسب چلی سلسله چلی خو هغه نامعلومه طریقې سره چلی. د انسان دپاره داسې طریقې مهیا کړي دي چې انبیا عام انسانان څه کې چې انبیا او هغه طریقې باندې ترتیب باندې ژوند تیر کړی دی. آدم علیه السلام الله جل شانه اول د خټې نه جوړ کو، هغه یې د ګسې پختې نه بیبي هوا پیدا کړه او بیا د هغې نه پسې ترتیب بدل کو. بیا الله جل شانه د نکاح ترتیب کې خود شروع کې به دا ترتیب و چې یو ورځ به یو خور ورور برغونې وشو نو سبانې خور ورور سره به د هغې نکاح چلېده. سبا ورور سره چې به کومه خور شوې وه نو هغه یو ورځ مخکې چې به کوم ورور سره خور شوې وه دا دواړه به د خپل منځ کې پردي وو او د دوی به نکاح وشوه د هغې نه به بچو سلسله چلېده دومره تیز ترتیب سره. بیا چې کله انسانان ډیر شو الله جل شانه هغه ترتیب لږ شان بدل کو. بیا یې دا کړل چې د یو مور او پلار نه چې څوک پیدا وي د هغوی به خپل منځ کې نکاح نه کېږي یا یوه سینۍ هغه دوه دریو کسو راولي کو پلاران یې بدله مي خو د 2 کالو نه کم عمر پورې چې راولي هغوی هم خپل منځ کې نکاح نه کېږي او د بچي په ګېډې سارېدل او د هغه پیدایش د 6 میاشتو نه واله تر د 9 میاشتو پورې که بعضې پکې دین هم کم زیات شي کم خو د 6 میاشتو نه کم خو نه شي کېدی خو د 9 میاشتو نه 10 میاشتو نه هم زیات د مور په ګېډې خدا یو ترتیب الله رب العزت جاری کړ. د نکاح مبارک عمل د انبیو نه واغشت. د انبیو چې وراثت چلېدلی دی یا د نبیان چې مخ د ځمکه باندې راغلی دي نو د آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام نه علاوه ټول د نکاح په نتیجه کې راغلی دي. څومره نبیان چې راغلی دي ټول د نکاح په نتیجه کې راغلی دي او دقې نبیانو بیا نکاح کړې ده سوا د 2 نبیانو نه د یحیی علیه السلام نه او د عیسی علیه السلام نه علاوه څومره چې نبیان تیر شوي دي ټولو نبیانو نکاحګانې کړې دي. او د عیسی علیه السلام باره کې هم لا د بعضو رای دا ده چې کله راکوشي د اسمان نه چې څنګه زموږ عقیده ده نو هغې نه پس به عیسی علیه السلام هم بیا نکاح د مبارک عمل کوي. داسې اوچت او مبارک عمل د نکاح عمل. بله دا یو سلسله ده کو زما خور د بل نکاح کې ځي ودیږي نو د بل خور سبا زما نکاح ته هم راځي او کو یو کس د کفارو قریشو شان د جهالت باندې ډټو شي چې یاره زما د خور نه ودیږي زما د لور نه ودیږي نو دله به بیا دی به بیا د کم ځای نه راواده کوي او یا د ده زوی له د ده رور له به بیا د کم ځای نه واده ترتیب جوړوي. خو دا د انسان دپاره د عزت خبره ده او د هلک نه زیاته دا د جینۍ کور والا دپاره د خوشحالۍ خبره وي چې د هغې خور لور د حیا په صادر کې یو د حیا کور ته لاړه شي او الله جل شانه وله یو د حیا کور ورکړي او هغې نه پس بیا د هغې نه یو نیک سلسله وچلیږي او دا بیا قبر کې پرته وي او د دغې اولاد اجرونه ثوابونه دې ته وررسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټولې لونه واده کړی وی یوه هم بغیر واده نه ده پرېښي. نو نکاح داسې مبارک عمل دی. بل دا کوم آیات چې ما تاسو ته تلاوت کو وانکحوا الایام منکم دې آیات کې لیکلی دي چې کم کس نکاح وکړي وانکحوا الایام منکم تاسو د خپلو وینځو دلته نه اشاره د زنانو ده د ماتحتو زنانو نکاحګانې وکړئ او د دغې نیکانو نکاحګانې وکړئ. ان یکونو فقراء کو دا چېرته غریبانانی یغنهم الله من فضل د نکاح د برکته به دې غني شي. نو نکاح د نکاح غټ برکت څه دی چې سړی ورسره مالدارېږي. د نکاح غټ برکت دا دی چې سړی ورسره مالدارېږي. موږ ته استاد چې دا ځای پړاوه نه هغې نه ما تپوس وکړو چې جي داسې نکاح سره خو مالدارېدل عجیبه شان په دې ښکاري چې اول د یوه خرچه اوس به در باندې 2 خرچې شي نو مالداره به پسه شي. اوس خو الټه جیب به دې خالي نو هغوی وی نه وی دا رزق څه دی رزق دا الله د کس په سر لیکلی دی. اوس چې ستا کور ته کومه تور سرې راله د هغې هغه نصیب به د هغې کور ته د پلار په لاس ته هغه نصیب به اوس د هغه ځای نه راکټ شي ستا په لاس به د دې ته میلاویږي. نو ستا په لاس چې میلاویږي خو ته مالداره شوې که نه اول درته یو نصیب میلاوېد اوس به ته څو میلاویږي
دعا او چې بیا دې څومره بچ کېږي هغه مره به ستا نصیبه سیوا کېږي رزق به دې سیوا کېږي نو یو خو نکاح کې دا صفت دی او مونږ لیدم دي په خپلو سترګو باندې په دې خپل علاقه کې چې اول خو دا کرے پیسې مو سره ني نوکرې پسې منډې تړلی وي زه په ځای نوکروله درخواستونه جمع کړي او چې نکاح یې وشي په دویمه درېیمه ورځ ورپسې لیټر راشي پیسې روزګار یې لاسته شي کله چې نکاح د پاک دامنۍ په نیت وي نو نکاح یو پاک دامني راولي یو په مالداري راولي خو یوه خبره قابل غور ده ګورئ کم کس چې نکاح وکړي او پس د نکاح نه هم د پاکیزه نشي پاک دامني د کې را نشي یعنی ناجایز تعلقات ساتي نو کو دې کروڑپتی مې دی به لپنګ کېږي او دا هم تاسو اندازه والی یعنی ګرد و نوا بازار کې داسې نظر واچوئ کوم دکاندار چې دا چل کړي د هغه روزګار ته وګورئ د نکاح نه مخکې روزګار روان او نکاح نه مخکې پس دې پاک دامن نه شو تاسو د هغه روزګار وګورئ څنګه پټه په روانئ په شازي وکړو دا عجیبه شان د الله قدرت دی د الله نظام دی هغه چلی مقرر کړی دی بس بله نکاح سړي له پاک دامني ورکوي نکاح سره ایمان کاملیږي بې نکاح سړي په تقوا به وینه تیروزي نکاح سره د سړي ایمان کاملیږي اور کم کس چې د واده دپاره قرضو کی شرعي طریقې سره دی واده کوي دی قرضو کی الله جل شانه وي د دې قرضې خلاصولو کې به د ده مددګار یم حدیث مبارک مفهوم دی چې الله جل شانه ارشاد چې الله جل شانه د اړخ نه ده چې دې قرضه کې ورسره زه مددګار یم بله عجیبه دا ده چې نکاح سړی کې ما تاسو ته ایمان کامل شي دې پورې چې حدیث مبارک کې راځي وی د بې نکاح سړي دوه رکعاته د بې نکاح سړي اتیا رکعاته نفل او د نکاح شده یعنی واده کړي هلکه د هغه سل د دوه رکعاته نفل او د نواده کړي اتیا رکعاته نفل دا یو برابر دی او بل حدیث کې دی د واده کړي دوه رکعاته او د نواده کړي سل رکعاته یو برابر دی یو حدیث کې دی که نه اتیا او بل حدیث کې څو دی سل نو علما لیکي چې اخر دی یو کې اتیا ویلي دي بلکې سل ویلي دي چې دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه اشاره وه وی د نبی علیه صلات وسلام مطلب و اشاره دې اړخته وه چې کم کس د خپلې کور والا پوره خیال ساتي حق پوره ادا کوي نو د ده دوه رکعاته په سلو بدلیږي او کم کس چې پکې لږ کمې کوي معمولي نو د ده په اتیا شي او کم چې بیخي لاپروايي نو د ده بیا سم نه میلاویږي د ده بلکل د نواده کړو شان حساب شي نو نکاح سره الله جل شانه داسې برکات یې دي تر دې پورې الله جل شانه قرآن کې ویلي دي هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو د هغې دپاره حیا یې پرده یې چین و سکون یې ګوره زموږ لباس چې دی که نه جامه زموږ ایام ساتي که نه موږ د یخنۍ نه هم بچ کوي که نه سکون کې یو کو یخني مو خو بیا بېقرار و اور د قشان د اوړي ژمي دپاره خپل لباسي هغه تا د تکلیف نه هم بچ کوي حیا هم د الله ساتي عزت هم د الله جوړوي ستا پردم ساتي د قشان ښځه خاوند د یو بل دپاره دی الله احسان جتلو کړی دی په انسان باندې کوم احسانات ورته ویلي دي ای انسانه زه هغه ذات یم تا له ما سخرګنۍ جوړه کړه یعنی مطلب څه سسرال مې درکړه سخرګنۍ مې درکړه د هغې نه ما تاله یو خپله وینځه یو خپله باندې درکړه درله نو دا الله جل شانه په قرآن کې بطور احسان شمارلی دي بطور احسان اشمارلی دي دا الله جل شانه دا احسان دی بل یو حدیث مبارک کې دي النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا نکاح زما د سنتو نه ده او چا چې زما په سنتو باندې نه اعراض وکړو زما صورت نه اعراض وکړو نو هغه زموږ نه دی یعنی نکاح یې پرېښوده نکاح سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ډیریږي نبی علیہ السلام وایي تاسو نکاح وکړئ داسې خلکو سره داسې زنانو سره نکاح وکړئ چې هغه مینه ناکې او بچو والی یعنی بچي راوړي هغې کې به تاسو ته دا فایده وي چې د رسول الله ستاسو مسلمانانو ډله به سیوا کېږي د نبی علیه السلام امت به ډیریږي او نبی علیه السلام وایي تاسو داسې نکاحګانې وکړئ چې ستاسو امتونه زما امت ډیر شي ځکه چې د قیامت په ورځ به زه د خپل امت په ډیروالي باندې فخر کوم قیامت په ورځ به زه د خپل امت په ډیروالي باندې فخر کوم د نکاح بله فایده څه ده
بله فایده دا ده چې تا نکاح وکړه ستا بچي وشو هغه بچي تر بلوغه پورې چې څومره قدمونه علي ګرځي لوبې کوي هر څه چې کوي هر قدم باندې یو نیکي د مور پلار په عملنامه کې لیکل کېږي ولې دی ولا د روټۍ غم کوي دی ولا د جامې غم کوي د مسلمان لوی کړی دی عقیدې ولا سمه کړی ده لارې ورته برابر کړی ده ښه بله نورو د بلوغ نه پس چې څومره نیک کارونه کوي په هغې کې ورسره د مور پلار پوره حصه ده د بدو اثر یې په مور پلار نه راځي کو چېرته دی پټ بد کار کوي الله خو ښکاره کوي پلار یې نه منې کوي خو بېله خبره او بله ته به بیا سبا خبر کې پروت او دا بچو د عملنامه به د ستا د وجې نه جاري دې پورې راځي وي چې سړی مړ شي که نه د دا عملنامه ټپ شي اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث د دا عملنامه ټپ شي سوا د 3 شیانو نه اول دا صدقه جاریه کړي صدقه جاریه پوله جوړ کړي لارې جوړ کړي کوی کنيستي خلک استعمالي د مړ د ثوابونه ورس او علم ينتفع به یا علم زده کړي بل ته خولي بل ته خولي بل ته خولي د مړ دی او شاګردان لګیا دي استادان شوي دي هغوی بل ته ښیي او دته ثوابونه میلاوي او ولد صالح يدعو له یا نیک اولاد پرېښی دی او هغه نیک اولاد نیک کارونه کوي او پلار ته اجرونه ثوابونه خبر کې وررسي نو دا شرف او دا عزت بغیر د واده نه حاصلېږي دا شرف او دا عزت بغیر د واده نه حاصلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته یو وصیت پرېښی دی دې سلسله کې ګوره نن سبا عجیبه وبا راغلی ده څوک هم چې نکاح کوي نو یا حسن پسې ځي یا مال پسې ځي یا حسن پسې ځي یا مال پسې ځي او دقه نکاح والا دا د هلاکت نه خالی نه زموږ معاشره کې داسې ډېرې ګیلې موږ له راځي چې نکاح د مال په بنیاد شوي یا د حسن په بنیاد نکاح شوي هغه د الک ژوند هم تباه کي د جنید ژوند هم تباه کي بلکې د دواړو خاندانونو ژوند اور سکور کی حقیقت دا دی او تاسو په معاشره کې لیدلی مې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لاربع سړی چې زنانه سره نکاح کوي د 4 وجو نه کوي کوم وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها یا دی ګوري چې دا څومره ښکلې ده څومره مالداره ده او کم خاندان نه ده حسب و نسب ته ګوري نن سبا خو خاندان ته هغه هم خلکو پرېښی دی بس مال ته یا ګوري یا حسن ته ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او یا دین ته ګوري د دین د ارې د وجې نه خلک په رشته باندې جینې علي نبی علیہ السلام فرمایي وصیت یې کړی دی وی تاسو کامیابی حاصله کې په دیندار ښځې سره مطلب دیندار وکړئ دا نور 3 قسمه ته پکې مه ګورئ مې دې ته ګورئ چې حسن مې دې ته ګورئ مال مې دې ته ګورئ چې نسب یې څه دی دې له ترجیح ورکړئ چې دینداره څومره ده څوک دې له ترجیح ورکړئ فاصبر بذات الدین تربت یداک یعنی لاسونه دې په خاورو ککړ شه د دیندارې له ترجیح ورکړه یعنی کو دې دیندارې له ترجیح ورنکړې نو ستا لاسونه بیا په خاورو ککړېږي د نبي علیه السلام خیره بې ځایه نه ځي هغه بې ځایه نه ځي نو د دې د لاسه ډېرې مالدارې کورنۍ بچي زلمی شي د چا بچي ایله وشي او بس طلاقونه پکې وشي هلک یو خوا شي جینۍ بل خوا شي بچي په منځ کې پاتې شي ریز مریض دا د څه د لاسه دا د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم یو وصیت تاسو ته پرېښی دی په یې عمل نه دی کړی ګوره چې ته مالدار او کې هغه به په تا باندې خپل مالدارۍ نشه چلی چې حسن و جمال والا او کې به په تا د خپل حسن و جمال والا نشه چلی او یا دا چې ستا نه علاوه به نور ځای کې هم خلکو له ته مې امیدونه ورکړي هغې به تا زوري نو خامخا به بیا پرېږدې ته چې دینداری نو هغه به د سره د چال فریب کې به نه راځي ګوره ته سړي زړه چې ماتېږي د خپل ښځې نه د ټولو نه زیات په دې ماتېږي چې هغه ښځه بل چاله توجه ورکړي اور دا مسئلې دغه ځایونو کې خامخا پیدا کېږي اکثر چې مالداری بې حیایي بې پردی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په غم کې داسې ککړ چې داسې مور پلار د خپل اولاد په غم کې نه دي ککړ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره دومره سوچونه کړي دي چې دومره چا نه دي کړي دومره دعاګانې غوښتې دي چا نه دي غوښتې هغه سره دا هم غم و چې رشتو کې زما د امت والا پریشانه نشي نو لاره درته ښولې ده چې دیندارې له ترجیح ورکړه ګینې بیا به دې د سرخوږي به دې جوړ شي بس ټول عمر به دې په سر یو بوج پروت یو غم به
ولې حدیث مبارک کې دي الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا امرأة صالحة. دنیا ټول پټول د عیش ځای دی او غوره د عیش ځای ښځه صالحه ده، نیکه بیبي ده. دنیا ټول پټول د عیش ځای دی او غوره د عیش ځای ښځه صالحه نیکه بیبي ده، نیکه بیبي. یو خو دې حدیث ته ګورې سوچ وکړې، دنیا د عیش ځای دی او غوره د عیش ځای دی نه دی ویلی چې غوره د عیش ځای بیبي ده، صرف بیبي نه دی ویلی، غوره د عیش ځای نیکه بیبي ده، نیکه بیبي. واده چې وکړي که نه او ښځه د نیک عمله نه وه، دینداره نه وه، نو الټه به درله د پریشانۍ سبب وي، یو غم به درته وي. بله عجیبه غم به درته خو وي، دغه درته لږ مخکې بیا ویم خو د حدیث د تاول برابروم. او نبی علیه السلام فرمایي چې نه، د ټولو نه د غوره د عیش ځای مزیداره زندگی هغه ده چې یو کس ته نیکه بیبي میلو شي، نیکه بیبي. بله خبره مې چې ته یادوله مې ته دا کوله، خو ښځه دې صحیح نه اولاد به دې سر کې صحیح نه، نو انتخاب کې به دې ته نه ګورې. ګوره ښځه خلک دې له کوي چې دې ځان له خپل کور و خاندان آبادوي، دې یې ځان نه یو نسب و سلسله چلی. د سړي اولاد ده، د سړي عزت هم ده، د سړي بېعزتي هم ده. اوس چې تا بیکاره خاندان کې ښځه وکړه، بیکاره ښځه دې وکړه، هغه بیکاره ښځه حق عادتونه به ستا اولاد کي. پښتانه وایي که نه، وي کوسل رګې نوري یو پکې د موري، حق د مور عادتونه به هم پکې. اوس چې تا کمزورې ځای نه واده وکړو، که هغه هر څومره ښکلې ده، ور څومره مالداره ده، نسل کې به د حقه سلسله کې به د هغه کم اصلتوب راځي چې هغه پکې راغی، اولاد به د خرابي، اولاد به بله وری. ګوره مور چې تقواداري مور، نو حقه شان اولاد هم تقواداري. د مور د تقوا پوره اثر په بچي پروزي. د هغې غټه وجه دا ده چې دا 9 میاشتې د نطفې نه واله تر د کېدو پورې عام طور باندې 9 میاشتې دا ماشوم د مور په ګېډه وي. د هغې د اعمالو اثر، د خبرو اثر، د ناستې د ولاړې اثر ټول په دې بچي کېږي. دې چې پیدا شي دې کې فطرتي هغه عادت دي، د کې فطرتي. بله دې چې بیا د مور پی ورکوي بچي له، د هغې پیو پوره اثر یي په دې بچي باندې. غالبا احمد شاه ابدالي یا یو بل د افغانستان او هندوستان او د ټولو یو غټ بادشاهګانو کې یو بادشاه و، د هغه خپل زوی لیږلی و دغه له یو ملک فتح کولو له. هغه زوی یې چې لاړه، دې کې خبر راغی چې یاره جي ستا زوی او ستا فوج شکست وخوړه. باچا له خبر راغی ستا زوی او ستاسو فوج څه وخوړه؟ شکست وخوړه. دی خو ماته ګورئ. ښه هغې حیران شو، باچا ډېر زیات پریشانه شو. اخو چونکې تاسو احمدشاه ابدالي صاحب د دې قصې اورېدلې دي، یا دغه شان یا محمود غزنوي، هغې ډېر پریشانه شو او پریشانۍ نه بیخي خبرې نه شوې کولی. نو کور ته راغی. چې کور ته راغی ښځې ته تپوس وکړو چې د پریشانۍ څه وجه ده، تاسو دومره پریشانه یې، تاسو دومره پریشانه یې وجه څه ده؟ ورته وایي دغه شان زوی دې شکست وخوړه. وایي زوی دې شکست وخوړه. ښځه ورته وایي دا د سره کیدی نه شي، وایي دا د سره کیدی نه شي چې هغه شکست وخوري. بادشاه خو پریشانه و. خیر یو ورځ دو پس خبر راغی چې دا خبره چا دروغ را رسولې وه، او ستا زوی فتح مونتې ده، ملک یې قبضه کړی دی باقاعده. او بادشاه له چې دا خبر راغی، بادشاه ډېر حیرانه شو. چې حیرانه شو نو راغی د ښځې نه تپوس کوي چې دا تا څنګه دومره کلک دعوې سره وې چې دا کیدی نه شي، دا تا څومره داسې کلک دعوې سره وې چې دا کیدی نه شي چې زما زوی شکست وخوري. وی ما چرته بغیر د اودسه دله پی نه دي ورکړی، نو دی به شکست څنګه خوري؟ وی ما چرته بغیر د اودسه دله تی نه دی ورکړی، پی مې نه دي ورکړی، نو دی به شکست څنګه خوري؟ نو چې مور نیکی که نه، نو اولاد نیکی، نو نکاح کې به نیکې له ترجیح ورکې، نیک عملې له. ګوره دا د مور غېږه څه ده؟ دا د ماشوم اوله مدرسه ده، د ماشوم اوله مدرسه ده او بنیاد دی. دقې غېږه کې چې د ماشوم کم تربیت وشي، هغه د ده نه هغه عادتونه بیا نوځي رستو، کو ښه نو ښه کو بدي نو بدي. دا بوټي سی بوزغلي، دا بوټي بعضې کري که نه، اوس چې چینار دی وکرل یا د بل څه وکرل، هغه تازه تازه راوخته بوټي، نو که هغه کوږي نو یو بله لخته نیغې لختې سره یې وتړه کچۍ
بس نیغ بشي خبره به ختمه شي. خو که دا غټ شو پوخ شو بیا په څه نه نیغېږي وایه ځان سره نور هم راکږئ. نو دقه د ماشوموالي دا تربیت دا ټول د مور لاس کې. د ماشوموالي تربیت د چا لاس کې؟ پلار خو غریب وتی نوړی روټۍ پیدا کی جامه پیزار په غم کی هغه غونډه ورځ د کوره باري هغه اته نهه کاله دا ټول د مور په سري او دا د مور د تربیت بیا اثر په بچي باندې بیا بچي هم حق شان جوړیږي او بچي هم بیا حق شان پیدا کیږي. بله د بچو د نیک عملولو دپاره عجیبه نسخه دا ده ډېره عجیبه مؤثره چې واده دې په سنت طریقه او د شرعي اصولو مطابق دی. واده چې څومره ساده وشي بچي به هغومره نیک عملي. واده چې څومره ساده وشي بچي به هغومره نیک عملي. واده کې چې څومره بې احتیاطي خلاف شرع کارونه وشي نو بچي هغومره بیا د هغې مناسب بد عمله پیدا کړي. دا کومه ظاهري خوشحالي چې سړی په واده غواړي نو دا خوشحالي چې دی قرباني کې الله د دې په بدله کې یو ابدي خوشحالي د بچو په بدله کې ورکړي چې د دې په بیا سترګې یخي او بغیر د خوارۍ محنت هغه بچي په صحیح لار بیا روانې. بله دا ده چې کو د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته وګورو نو د هغې ودونه څومره ساده وو. هغې ساده نه نر اولاد پیدا شو داسې اولاد چې زر کسان په ځان له مقابلې له ورته د الله په نوم به چنګېدل. خبر لونو مولانا احسان صاحب دامت برکاتهم العالی فرمایي وی شادي سادي واده دا به ساده کې او وی چې واده ساده نو دا به اسان شي او چې واده کې لوازمات ډیر شي نو واده کول ګران شي او وی چې کله واده ګران شي مولانا احسان صاحب فرمایي واده ګران شي نو زنا ارزانه شي زنا اسانه شي او چې واده اسان شي نو زنا ختم شي. زموږ څومره میندې خویندې غریبانانې په کور ناستې دي صرف د دې له چې د جهیز وسې نشته د جهیز وسې نشته. څه ګناه یې د اسم نه هغه شان صفات ولا زنانه به ته پیدا هم نه کړي په داسې زمانه کې خو هغې صفاتو باوجود هغې په کور د قشان ناستې دي ولې چې یو غضب جوړ شوی دی د جهیز نه دومره حده پورې رسولی دی چې د هر چا د وس نه بار شوی دی. اوس د هر چا د وسه بار شوی دی هر کس غواړي چې زما لور دی واده شي او زه ولله څه وکړم کوم پلار نه غواړي چې زما لور له زه څه ونه کړم خو د هغه د وس د لاندې اینه او واده لیټ کېږي. هلک به داسې سوچ جوړ کړي چې یاره زه داسې کور جوړ کړم داسې کمره جوړه کړم داسې جاب راته میلو شي روزګار مې روان شي بیا به زه واده کړم په هغې کې دې زوړ شي نو چې واده ګران شوی نو زنا به اسانېږي. ګوره د انسان څه د انسان د ده دا جسم چې څنګه ده کې غټو دسماتې جوړی خوراک سره وړوکې دسماتې پکې پیدا کېږي خوراک سره ده کې داسې د دې منې دا نطفه هم جوړېږي خوراک سره بیا ده کې دننه د دې خپل یو ځای دی هغه ډکېږي دا چې کله هغه ډک شي د ده بیا ضرورت محسوس شي هغه ضرورت یې چې نه پوره کېږي دی به بیا خامخا بل خوا لاس اچوي ګناه کې به مبتلا کېږي ګناه کې به ګیرېږي او چې واده په ساده طریقې خو به زر به وله واده وکړي که نه نو ګناه نه به محفوظ شي د ګناه نه به څه شي محفوظ به شي. بله رونو دا خبره ده ډېر هلکان په دې مغالطه کې مبتلا دي چې زه مالداره شم او دومره پیسې را سره وشي نو هله به زه واده کوم ځکه چې زه واده به په یو شانداره طریقه کوم ټول عمر وکړېږي اخر مقه ساده واده د غاړه کېږي بیا وله داسې جینۍ ورکړي چې هغه محله کې څوک کوي نه ولې ده باندې خو وخت تېرېږي نه حالان کې دی الټه کوي د یقین نشته د الله په قرآن باندې. الله قرآن وایي ته نکاح وکړه مالدارو لغه الله خپله ذمهواري لي یغنهم الله من فضل الله به دې په خپل فضل سره غني کي الله به دې په خپل فضل سره څه کي غني کي. نو قرآن ترتیب دا دی اوس ما ورته غیر ترتیب رانویلی دی په هغې باندې چلو نو د غیر ترتیب به نه چلو موږ به اول نکاح کوو وروستو به الله جل شانهو د هغې خپله بندوبست د رزق کوي. خرونو بله خبره داره چې واده خادي وایي خوشحالۍ ته په دې واده خادي کې د هر چا کوشش دی چې ټول روانې روغې کړي او ټول خفه رضا کړي ټول روانې روغې کړي او ټول خفه رضا کړي. خو دنه یو غلطي کېږي عام طور باندې کوم چې زمونږ ګوره تاسو پوهئ چې دلته د مولوي صاحب واده خو ډېر ساده دی دا بالکل ساده دی دا د لپاره د فخر خبره ده خو زه د عام مسلمانانو خبره کوم دا خو چېرته په سلو کې یو واده داسې وشي د نورانیت نه ډک د روحانیت نه ډک د سنت طریقې مطابق وشي اکثر خو داسې نه که نه
اکثر خو خلاف اکثر داسې ګوره ښه هر څوک رضا کی د کلونو روانو والا پسې کور ته ورشي هغوی هم رضا کی خو رب ناراضه کی رب څه کی ناراضه کی نو ته څه وې چې په کومه خاده کې ته رب ناراضه کې په دې خاده به رب تا خوشحاله کی نو بیا ټول عمر سروالي بروالی ګرځي او نچوڼ ایسی غلطي ایسی غلطي دی چې د رب په دې خاده کې خفه کړی دی یا د خدای بنده دا ستا د رب د دې خلکو نه هم سپک شو والعیاذ بالله چې ته د خلک راضي کې ته هر څوک راضي کې نه د چا حیثیت ته ګورې نه څه چې یاره واده را روان دی بس ټولو سره روغه کوم ټول رضا کوم او رب سره روانې نو رب بیا خامخا تا خفه کوي رب بیا خامخا تا خفه کوي نو یو خو چې زمونږ څومره اعمال چې هغه څومره ساده هغه رب د برکتونو نه ډکي زمونږ زندګۍ کې بچین سکوني اولاد به مقشان چلی بله دی چې زندګۍ کې چین سکون راشي اولاد زمونږ صحیح وچلی د دې دپاره به لږ شان محنت او مشقت وي ګوره ښه داسې نشي کېدی چې ته د دنیا کې هم د خپلې مرضۍ مطابق ژوند تېر کړي او آخرت کې هم د سته اوچت مقامات شي داسې نشي کېدی صحابو ته یو ځای کې صحابو باندې لږه سخته راشي پریشانه شي نو الله ورته آیات نازل کړي اور وی صحابو ته اوریه تر قیامت پورې اخري انسان ته ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وی آیا تاسو دا ګمان کوئ چې په تاسو باندې به داسې حالاتو پابندۍ نه وي کوم چې ستاسو نه د مخکې خلکو باندې وي او هغه شان سخت او هغه شان لوږه تند او غریبي به در باندې نه او تاسو به بیا هم جنت ته داخل شئ هسې به داخل شئ نو داسې نشي کېدی ګوره دا آیات او دا موضوع ما دې پسې دې وخت دې له راوسته چې د واده په موقع باندې ته چاته وې د سنت په موقع وې د خوشحالۍ په موقع وې چې دا شی مه کوه دا خلاف سنت دی او یاره وي دا شریعت امر ځای کې پابندي لګولې ده وي دا به موس نه کوو وي دا به موس نه کوو ویښته داسې کا ګیره داسې کا سر داسې کا شریعت داسې وي جامه داسې کا نو دې زړه کې بعضې په خولو وایي خو ډېرې په زړه کې وایي چې یاره دا شریعت دومره پابندۍ لګولې دي هر ځای کې پابندي هر ځای کې پابندي په واده کې پابندۍ په غم کې پابندۍ په خاده کې په سنت کې پابندۍ نو الله جل شانه د هغې احسان جواب ذکر کړی دی چې دا پابندۍ دي نه یو ته د داسې جنت ته لاړ شي دا نشي کېدی دا پابندۍ خو ستا د ترقۍ دي دا پابندۍ خو به تا جنت ته بوځي دا پابندي خو به تاله یو ابدي ازادي درکوي خوشحالي به درکوي ابدي ازادي به درکوي خوشحالي به درکوي خو اوس زمو ته چې کوم دور کې ژوند تېرو په دې کې دې پابندو کې ژوند تېرول بیا د مخکې نه ګران دي لږ یو زموږ نه مخکې یوه زمانه تېره شوه هغې کې د دې پابندو لحاظ کول اسان اوس ګران دي خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو وخت به راشي په دین باندې به ژوند تېرول تاسو ته ګران شي زما په طریقو به درته ژوند تېرول ګران شي د دین په پابندو کې به ته ژوند تېرول ګران شي لکه اوس موږ ناستو چې څکله نو حاجي صاحب خبره وکړه چې ارشد صاحب وي چې ساده واده څومره آسان دی چې بس صرف کجورې تقسیم کې یا سو بس نکاح کو راوله خو اقا ساده واده اوس موته ته ګران دی ساده واده څه دی اوس هغه ساده ګران دی ګورئ هغه ساده واده کول ګران دی دا په نفس هم پکې ښودل دي او په ړوم پکې ښودل دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلکو دپاره یو زیری پرېښی دی چې یو داسې وخت به پاتې شي چې زما په طریقو باندې په دین باندې ژوند تېرول به درته ډېر ګراني تر دې پورې چې بل سکاره لاس کې نیولو په شان به شي خو هغه ټیم هم چې تاسو زما طریقې کلکې ونیسئ زما په دین باندې ژوند تېر کړئ نو صحابو ته وایي وي د هغې زمانې یو کس ته به دومره اجر او ثواب میلاویږي لکه تاسو 50 صحابو ته چې میلاویږي اوس چې دی وخت کې د نبي په طریقه باندې تا واده وکړو په دین باندې ته کلک پاتې شو نور اعمال د نبي په طریقه وکړل نبي علیه السلام صحابو ته وایي وی تاسو ته هغې ته به د 50 کسانو اجر میلاویږي حدیث کې داسې دي 50 کسانو نو دا صحابه ورته وایي 50 منکم او منهم دغه یو کس ته چې به د 50 برابر ثواب میلاویږي نو دا 50 د الله رسول زمونږ په شان 50 ثواب کو نه د هغې وخت د خلکو د 50 کسانو ثواب به یو ته میلاویږي نبي علیه السلام ورته وایي لا بل 50 منکم تاسو کې ستاسو د 50 په شان ستاسو د صحابو 50 د صحابي ویښته نه ګورې ته نشي رسېدی او چې په دین باندې کلک پاتې شو نبي علیه السلام وایي د 50 صحابو برابر اجر به زه تعالی درکوم
انهم ستكون في اخر هذه الامه قوم لهم مثل اجر اولهم. ان قریب د دې په امت په اخره کې به یو ډله داسې راشي د هغې ته به داسې اجرونه ثوابونه ملاویږي لکه څنګه چې د دې امت اولنۍ حصې ته ملاویږي، صحابو ته ملاویږي. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقاتلون اهل الفتن. د دې خلکو کار بسي دی به نیکو ته رابلل کوي، د بدو نه به نیکول کوي. د صحابو په شان ثواب به چاته ملاویږي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دا به هغه خلکو ته چې نیکو ته رابلل کوي، د بدو نه به نیکول کوي او د فتنې بدعات والا سره جنګیږي چې دا د خلاف سنت څوک ودونه کوي، خلاف سنت څوک مړي دغه کوي، هغې سره انخطي چې دا خلاف سنت ته، دا خلاف سنت ته. ودا د دغه خلکو درجه ده. یو حدیث کې دی بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبى للغرباء. اسلام شروع کم ناشنا واجب لګي او ان قریب دا واپس به د قشان ناشنا واجب لګي. فتوبى للغرباء. دغه خلکو ته چې خلک ورته ناشنا ګوري، نبی علیہ السلام دی له خوش خبری ده، دا خوش قسمت دی له زیره دی. ما ته ګوره کنه نن زموږ محله کې دا واده شو کنه، تاسو خو الحمدلله څوک رښتې نسبت سره، څوک د دعوت او تبلیغ نسبت سره حاضري لګولې ده، خو ډېر خلک به دې ته عجیبه ګوري او ډېر به پې بحث هم کوي. نبی علیہ السلام وایي دې ته زما زیری دی، دې ته زما زیری دی. اخره کې به دینداره خلکو ته خلک ګوره وي دا شروع کې چې صحابه به د کافرانو ته سم ناشنا ښکارېدل که نه، او داسې یو قسم د ناپوهه به ورته ښکارېدل، اناړي به ورته ښکارېدل. وي داسې به اخره کې دیندار خلک دنیادارو ته داسې ښکاري، خو نبی علیہ السلام وایي زما دقې دیندارو ته زیری دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي یو حدیث کې ورسره دام دی الغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس. الغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس. غرباء اجنبي خلق هغه دي چې خلکو کې فساد جوړ شي، د ګناه ماده به کې خوره شي او دې د خلکو په اصلاح پسې لګېدلي، نیکو ته رابلي، بدونه یې منې کوي، د خلکو اصلاح پسې لګېدلي وي، دا به هغه خلک دا به هغه خلک. نو موږ الحمدلله په دین باندې الله برقراره ساتلی یو، زمونږ غمونه خاده دی، الله نور هم د دین هم بهتره کړي. او زمونږ دعا ده چې الله جل شانه دی د دعوت او تبلیغ دا مهنت دغه شان جاری وساتي چې داسې مثالونه پیدا کړي. دا ګوره ټول د دعوت او تبلیغ نه چوڼ دی. خو نن زه دلته ناست یم خبرې کومه، نو زمونږ د مرګورو ته اکثر د به پته وي زمونږ خاندان کې 50-51 علماء، خو زمونږ چې کوم خپل نیکه هغه زمیندار و جټ بیخي نه سکول ویلو نه مدرسه ویلو، صرف 4 میاشتې لګولې تبلیغ کې. او زمونږ مشر تر هغه معلم نه، یعنی د 51 سلسلې نه پس زمونږ د خاندان نه علم رخصت شو، جهالت پکې رانه نوت. واحد دعوت او تبلیغ دا مهنت داسې عظیم مهنت دی، داسې عظیم مهنت دی چې د دې مهنت د برکته مولوي صاحب وخو لګو، دا د یو فضا جوړه شوه، په زرګونو شاګردان یې د عالمان شو. نو کو یا زه د ناست یم د هم د تبلیغ برکت دی، یا دا یو فضا جوړه ده د هم د تبلیغ برکت دی. بلکې د دې نه علاوه ډېر غټ غټ مثالونه دي. داسې خلک شته چې ټوله شپه به د شرابو په نشو کې تېروله، نن هغې ټوله شپه الله ته په جړا کې تېروي. نو دا د دعوت او تبلیغ برکت دی. پوره د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي دي. څومره روزګارونه متاثره شي، لاړ شي خپل روزګار پرېږدي هم متاثره شي، ډیوټۍ پرېږدي، بعضې پکې داسې کړي دي سسپینډ یې کړي، هغوی خپل ترتیبه نه پرېږدي. نو دغه خلکو دپاره یو عجیبه ژوند را روان دی چې د آخرت ژوند دی، او دا ډېر د خوشحالونو ډک ژوند دی. الله 2 قسمه خلک جوړوي، یو دی چې صرف دنیا کې خوشحالي ورکړي، یو دی چې دنیا کې ظاهري خوشحالي لګي خو سکون ولا ډېر ورکړي او آخرت کې ابدي مزې ورکړي. نو الله جل شانه دې زمونږ هم دنیا ښه کړي هم آخرت ښه کړي. خو چې موږ کله دعوت او تبلیغ سره ځان جوړ ساتو، نو د نبی علیہ السلام یو دعا ده به موږ پسې لګېدلي، هغه دا ده چې الله دې هغه بنده سر و تازه وساتي چې زما خبرې بل ته رسوي، زما خبرې بل ته رسوي. نو هغه دا طالبان دي، عالمان دي، تبلیغ والا دي، دا هستې دي. نو څومره مرګورو چې وختونه لګېدلي دي، نو هغه خو ډېره ښه خبره ده، مزید پابندۍ سره وخت لګوي، د هغې عمل وکړي، محلې والا سره خوی بې صحیح استعمال کړي. او بله چې د چا نه لګېدلې نو هغې دې انشاءالله ارادې وکړي چې مخکې دپاره